الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ګلونو ماشومانو خی ټیک ټاک د ماشومانو د پاره مې نن ډېره ښایسته واقعه راوړې ده خو ماشومانو د دې قصې نه به عبرت اخلئ عبرت به ترې څنګه اخلئ باچا دی څلورې ښځې دي او په دې څلورو واړو ښځو کې باچا ته اولنۍ ښځه ډېره ګرانه ده هسې خو پکار دا ده قرآن کریم کې راځي چې مثنا وثلاثه ورباع تاسو یو وکئ که طاقت مالی او بدني وي نو یا دوه وکئ که بیا هم د دې نه هم سیوا طاقت وي درې وکئ که د دې نه هم سیوا طاقت وي مالی بدني نو رباع څلور وکئ خو که چرې د دې څلورو طاقت یا تاسو انصاف نشئ کولی نو په واحده بیا په یو باندې صبر وکئ او نن سبا خو ګورئ ټول واورئ دومره ګراني ده چې دا یوه ښځه انسان وساتي که نه ساتي الله خو وسیله دا خاوند وي نو دا هم ګورې ډېره غټه خبره ده د باچا څلور ښځې دي خو طاقت یې ورته شته یو ورځ یې ټولې بیبیانې راجمع کړې څلور واړه ویل کښېنئ زه تاسو ته یو خبره کومه ویل څه ویل دا پلانکۍ نوم یې واخیستو بیا د دې بلې نوم یې واخیستو بیا د دې بلې نوم واخیستو حتی چې د څلورم یې نوم واخیستو عقل خدا وایي چې څلورمه بیبي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام سالم ماما تاسو څوک خبرې کوي جی او د کم دی نه زه خبرې کوم او د جلالآباد نه هوټل باندې نه خبرې کوم خجی خان هرکلی درته وایم تاسو ورته نه په ګورم پروګرامونه تاسو ما دې تاسو جزاکم الله خان او زه دا ما دا خواهش تاسو ته کوم خو یو پروګرام تاسو یو ویډیو جوړ کوم چې تاسو وته راشئ هر کله راشئ هر کله راتلی شئ ښه زما سټوډیو ته هر چاته دروازې کلاوي دي زما لنګ غریب سړی ما چې کم یو راځي نو هغه ته به دروازې او لاس په نامه زه ولاړ یم ښه راځئ راتلی شئ وایې نور هم په زړه سارمانې نو ووایئ دا به موږ دا بس موږ یې ویډیو جوړ کړو بالکل به جوړه کړو ښه جزاکم الله نو د باچا څلور بیبیانې راجمع کړي دي او ټولې بیبیانو نومونه یې واخیسته ویلې بیبیانو باچا وایي تاسو مه خفه کیږئ زما دا مشره بیبي ما ته ډېره محبوبه ده ډېره ګرانه ده السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته کوم السلام ورحمة الله وبرکاته کاری صاحب څنګه یې ښه الحمدلله جی تاسو څوک خبرې کوئ د کم ځای نه کوئ مونږ ځنځیا خبرې کوم د چارسدي نه ماشاءالله څنګه حال دی هرکلی درته وایو ښه طبیعت هم ښه دی ستاسو ویډیوګانې مونږ هره شپه ګورو ماشاءالله زه په ګلبهار نمبر 4 کې قریشي ټون کې اوسېږم سراج الدین قریشي صاحب په حجره کې زه تاسو ته هر وخت مخاطب یم راتلی شئ ښه اوس لږ زما د ویډیو کیسه مې شروع کړې ده تاسو لږه مهرباني وکړئ دا کالونه بیا لږ وروستو کوئ ښه دې ویډیو کې تاسو زما دا خبرې اورئ جزاکم الله وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته قیسه مې دا کوله ماشومانو قاري صاحب تاسو کیسه هغې ته رسېدلې وه چې نورو ښځو ګیله وکړه او نو هغه نورو بیبیانو خامخا به ګیله راتله چې باچا سلامت نو دا ړومبنۍ ستاسو خوښه ده پکار دا ده چې دا ورپسې دا دویمه هم خوښه وي بیا په دویمې پسې دا درېیمه خوښه وي بیا په درېیمې پسې دا څلورمه خوښه وي ولې کل جدید لذیذ هر نوي منډي اوبه خوږې وي پکار دا وي چې دا کشره دې خوښه وي
ویل زه به تاسو نه خیر دی یو امتحان والمه. ویل څنګه به امتحان والي؟ باچا سلامت اعلان وکړو اعلی قیمتي اشیا هغې څه وخت پس راوړه او هغې ټول کېښوده. بیبیانو ته یې ویلې چې تاسو ټولې زما بیبیانې یئ. څلور واړو ته یې ویلې چې دا څلور واړه زما بیبیانې دي. ای بیبیانو را جمع شئ، نن مې تاسو له د بازار نه اعلی څیزونه د خپلې خوښې د خپل زړه سره نږدې څیزونه همې تاسو ته راوړي دي. یو بیبي را پاڅېده، هغې هم څیز اوچت کړو. ماشومانو دا واقعه ښه په غور واورئ. ماشومانو شور مه کوئ، بیا دې واقعه کې بیا انسان تېر وځي. تاسو شور بالکل په قلاره کښېنئ، ټول کښېنئ بچیا، کښېنئ، ټولو سره ملاوېږم، ښه ټولو سره ملاوېږم. کښېنه بچیا کښېنه. نو باچا سلامت آواز وکړو چې تاسو ای زما بیبیانو دا څیزونه ما قیمتي راوړو چې د چا څه خوښ وي تاسو پې لاس کښېږدئ. یو زنانه راځي، یو بیبي راځي، هغه په یو څیز باندې لاس کړي، بل راځي د سرو زرو هار دی غټ، هغې باندې لاس کېښودو. بل چاندي ده، خو څه بې درېغه چاندي ده، په هغې کې د غوږونو والی دي، ما له خو ډېر نومونه نه راځي، خو ټیکه ده او دا غاړې ته چې اچوي، ګجرې دي لاسونو ته اچوي، یعنې ډېر سامان یې د سپینو زرو را جمع کړی. بله بیبي راله په هغې یې لاس کېښو. بله قیمتي اشیا دی، هغې راوړو په هغې باندې لاس کېښو. دا یوه بیبي دا یک تنها ولاړه ده، دا په څه باندې لاس نه ږدي. باچا تپوس کوي ای بیبي ته هم پسې لاس کېږده که نه؟ نو دا بیبي راله او په باچا سلامت یې لاس کېښوده. نو باچا یې خوښ و. څوک چې د چا خوښ وي هغې سره مینه کوي، محبت کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام قاری ماما. السلام علیکم. څنګه و تاسو ښه وکړئ؟ الحمدلله. بچیا څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟ زه هغه اشراق خبرې کوم. د کوم ځای نه بچیا؟ د ډېرې چپقدر نه. ماشاءالله ماشاءالله، هرکلی درته وایو. څه ویل غواړي بچیا؟ زه مونږ ستاسو کیسې اورو که نه، دا ویډیوګانې په یوټیوب باندې راځي، ستاسو چینل هم مونږ سبسکرایب کړی دی، هر روزانه مونږ ویډیوګانې راځي که نه. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، الله هم خوشحاله که ښه. او مونږ به تاسو سره کله مینه وکړو چې تاسو مونږ له ټایم راکړئ چې مونږ تاسو سره یو ویډیو جوړه کړو، مینه وکړو ورسره. ماشاءالله. ګلبهار نمبر 4 سر سید پبلک سکول او ورسره قریشي ټون د سراج الدین صاحب حجره، هغې ته هر ټایم راتلی شئ، خو د مازدیګر نه پس زه سټوډیو ته راځم. او جی او الله هم خوشحاله که. د کار کولو ډېره مننه او ډېره مهرباني، او الله دې کامیاب که. السلام علیکم. وعلیکم سلام. نو دی بیبي په باچا باندې لاس کېښودو. نو باچا ورته یې وکته چې په ما یې لاس کېښودو، دا زه دې ته ګران یم، تاسو ته دا نور شیونه ډېر ګران دي. نو لہذا ما ته دا مشره بیبي ځکه ډېره محبوبه ده. او الله تعالی هم فرمایي من کان لله کان الله له. څوک چې الله وایي زما شي زه د هغې شمه. نو که موږ د الله شو د هر څه به موږ ته راشي. الله دې موږ او تاسو ټول نیکان کړي. ماشومانو د دې قصې نه عبرت والی، د قرآن سره مینه وکئ، سبقونو سره مینه وکئ، وخت بې ځایه ګورې خراب نه کوئ. ټیک د لوبې هم کوئ، خو لوبو له لږ وخت ورکئ. او ستاسو د سبقونو وخت دی، مور او پلار هم درته لګیا دي. ټلیفون نمبر زما دغه دی، ګوره 0312 83 83 او زما چینل هم سبسکرایب کړئ. او انشاءالله نوې نوې قصې او د جمعې په شپه تاسو ته ښه مزېدار انعامات. ورګه دا یو کال والي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څوک خبرې کوئ بچیا او د کوم ځای نه؟ زه د سپینه خبرې کوم او زما نوم عثمان دی. ماشاءالله. عثمان هرکلی درته وایو. څنګه یې بچیا ښه؟ جی جی تاسو ښه؟ الحمدلله. څه به ویل غواړې بچیا؟ تاسو سوال کړی. ما چې کوم سوال کړی دی چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم
زندگی څومره وه په کم کم ځای کې تېره کړې وه دا به زه د جمعې په شپه برې راست تاسو نه د دې جواب غواړم صحیح شو جمعې په شپه بیا ځان سټوډیو ته راورسوئ ښه انعامات به حاصل کړئ السلام علیکم زه قاری صاحب دوی له رخصت ورکوي ها السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته